ربيعه رحمه الله دا یو محدث تیر شوی دا مدینه محدث په مدینه کې دا په مدینه کې مسجد نبوي کې به درس کو په د باندې فقه ډېر غالب محدث وو خو فقه په ډېر غالب وو یعنی درس په فقه کو مسائل درس بکو په مسجد نبوي کې مسجد نبوي ته مختلف حلقې لګې دي د په حلقه کې به ډېر لوی خلک دې اورګه د شپې کور کلاړې د په کور کې سم لاس په دې کې دروازه کولا و شو د چې بار راووته یو کاکا کور درا دند شوی دی او تورې غاړې نو دې ورته وی زما کور ته ولې دند رااله هغه ورته وی ته زما په کور کې سکه دې ورته دا زما کور دی دلته مې مور دا غوي دا زما کور دی دلته مې خزا ده نو یو بل ورغلی چې دا خزا را پاسه د وی قتل نو دا فروخ رحمه الله د نو مورخینو ذکر کړي هغه نو هغه خزه ولا استقبال کو کینو او دې بچی ته وی دا استاپلار دی او د نن د ډیر شکاله مخکې مسجد نبوي کې یو ځل ناس او خطیب پاسه دغه د خراسان لپاره د جهاد اعلان کو مجاهدین تیارول دې په کرا پاسه نو دا هغه جهاد د لپاره تیاری وکړه له پورته کور کې 30000 اشرف فائدہ په یو غنیمت کې د تملا ودای خزینه ور کړی دا تاسو سره امانت چې ځان لته خرج کوو خو ضایع کوي بینا او زم جهاد نه بیرته په پاتم دا اراده نه و چې دا په ډول وخت یې روم دا یو سره امانت لري چې ولا خرچ نه ور کړی زه بیا واپس راځم خو چې دې ال تراله هغه خراسان ته ورسېدل حالات داسې جوړ شو چې واپس راغله نو د کور والا تبخل کوي چې یا خو شهید او یا خو په جهاد کې مصروف دی د دې وجه نه او یا ته کافرانو قید کړی دی را پریدي نه غریب راځي خو نه را پریدي نو خزي ورته وی دا د شهادت خبره ته غوړه ځکه چې هغه د سینې ایساریږي نه کافرانو سره ولې شي او نه د جهاد نه وګړي دي خو دې شهید شوی دی نو دې وجه نه دی نه راځي خزي ته تمه قطع شوی و هغه بچی ته ولوي دا ستا بابا بابا ورته وی دا څوک د فروخ رحم الله ورته وی دا ربيعه دی دا ستاغه بچی د کله ته تللی دا ما په ګېډو وی دا ستا بچی دونه لوي شوی خزه ټیک ده خپل حالات د سفر ورته د شپې بیان کړ چې ولې دونه لوي شو ولې رانو ډیر ښکاله ولې تیر شو شپه تیر شو سهار چې دی ورته سنوي ته منځل روان خپل بچی ته आवाज وکړ خزي ورته هغه تهجد لکنه تهجد لکنه په اوځه د چلاړه مسجد نبوي ته د په مسجد نبوي کې مونږ او امام بل څوک د منځل په دلاله جنت البقیع ده رسول الله مبارک روزینا الته دعاګانې وکړې خو معمولات وکړل و پسې کې دغه مسجد نبوي کې 2 رکعات مسکون بیا کوړته د چرانه مسجد نبوي کې حلقه د درس سجاو شوی او محدثین ناسي فقها ناسي طلبه راغلي دي درس او تدریس شروع دي د یو حلقه ولې د په یو حلقه کې یو کس تاسو دوه اوچت आवाज دي او چې دا خبره کوي درې کرته خبره مې عاد کوي یعنی درې ځله خبره کوي طالبانو ته او طالبانو په لاس قلمونه او کاپیان ورسره دي لیکل کوي پاڼې ورسره دي لیکل ته دا خو ډېر قابل سره دي طالبان ته لیکل کوي او دا خبره درې ځله او خپ اوچت आवाज کوي یو خبرو په طالبانو ته وایي څو کسان مې یاد کړل لګمږه دا حدیث وي نو درې کسان ودا درو کسان څوک دی نو یادونه پکې شهید ودیم پکې څوک دی داسې محدث بیا داسې درس کوي فقيه دریم پکې څوک دی سلورم پکې څوک دی د ورته ناس دی افسوس کوي چې دا څونه قابل انسان دی څونه د سره دا علم دی څونه په بهترین انداز کې دی لګیا د درس حدیث کې دا دی ورته ناس چې کله حلقه د درس ختم شو یا ټول مجموع ورته را پاسه رسول الله لاس خپل سو کې تندې خپل سو کوله توخه ورکړي طالبان ورته راغوندي عام خلک ملاقات راغلي او سره ملاقات نه وکړ ته یو کس سره سټ ملاقات وکړي دا څوک ګرل د دابونه لوی فقيه چې دا خلک ته راځي هغه ورته وی د نوم د ربيعه نوم دی وی اپ نو دا ربيعه څوک دی دا ربيعه ابن عبد الرحمن دا د عبد الرحمن زوی دی د کنیت عبد الرحمن الفروخ یا دا د عبد الرحمن الفروخ دی او د پلار نن د ښکاله مخکې جهاد لته نو هغه د جهاد نه واپس نه راغلی اوس کېدای شي شهید شوی یا هلته قید شوی وي یا په جهاد کې لا تر اوسه مصروف وي خو دا ډېر عجیبه سړی چې په مدینه کې اوسېږي او ته امام ربيعه نه پېژنې دونه لوی فقيه هغه زه نه وم زه خو بېګا راغلم زه د مدینې نه بهر وم ډېر وخت مې د مدینې نه بهر تېر نو د هغه ځای نه په ژړا شو اکس ورته ولې ژاړي دا ورته څه ونه وي په ژړا را روان نو چې کور ته راغلی ښځې ورته ولې ژاړي دې ښځې ته وایي ژاړم په دې چې زه خپل بچی ډېر حیرانه کړم
په څنګه حیران کړی زما بچی له چې الله کوم عزت او قدر هغه له چې الله کوم مرتبه مقام ورکړ هغه چې کوم درس وکړو دا تا نه دی اورېدلی زه حیران کړم نو وی دا تا چې ما هغه ډېر زر اشرفۍ راکړې وي بېګا دې ما نه پوښتنه هم کړې وه چې زما 10,000 اشرفۍ دې څه کړې تا ته به سبا به درته ووایم هغه 10,000 اشرفۍ دا دي اوس دا راته ووایه 10,000 اشرفۍ دې پکار دي که د ربیعه غوندې که بچی دې پکار دی ما له د ربیعه غوندې که بچی پکار عزت پکې شته پلار چې زوی ته حیران چې دی نو لوی عزت خو به بل شي کې نشته دی کوم فن داسې دی چې په هغې پلار زوی ته حیران وي یا پلار خپل زوی ته په هغې کې حسرت کوي چې کاش یا اسې خلک کینې نظمه کې یو عالم وګوري کا زما بچی وی داسې لګیا وی داسې خبرې کولی داسې درد حدیث داسې خلک ورته پلار خپل زوی دا یې زوی و دا خو عام کس و په دې وخت کې خو دی پلار نه و نو ډېر لوی فضیلت دی خو بس دا یوه خبره پکې ده چې که دا وا دپاره و نو القیه فی النار جهنم ته به وغورځولی شي